بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو دا کومه خور چې زموږ په څنګ کې ولاړه ده د دې دا 3 بچي دي او دا 2 هفتې وشوې چې موږ پسې در په در ګرځي. څه ځای کې ورته موږ ګیر شو خو ټایم داسې وي خو ولې ګرځي مجبورۍ په مخه راغستې ده او د دغې خپلې مجبورۍ په وجه باندې چې دې ماشومانو پلار په کټ پروت دی دا خور ورله خدمت کوي د دې ماشومانو خېټه هم پالي او د هغه علاج هم کوي او خو تاسو نه منئ نو دا د بچي ځان سره دا غونډ فایل چې کوم دی راغستی دی او ما په خپل هم لیدلی دی په دې رشته کې چې کوم دی دې رور راوستی او ما په خپل هم لیدلی دی غونډ دغه فایل دی کاغذونه دي دا وګورئ جي د غونډ دغه فایل هغه سټوري یې پرته ده دا ستاسو د وړاندې دی. نو کتونکو خو دې نه پس زه ډېر هم خبره کوم نو په ساده ژبه کې دغه خبره کوم چې دې ماشومانو پلار بیمار دی او دا مور چې کومه ده دا خدمت کوي. څه وایې په دې موقع باندې؟ جی زه دا وایم چې زما سړی بیمار دی او زما هېڅ درک نه لګي نو تاسو ما سره دونه مهرباني وکړئ چې زما دا کوټه پرېوتې ده او بل هم غورځېږي او په پردۍ کوټه کې یم خپله کوټه مې دم نه تاسو به راشئ وبه ګورئ چې زما نور هېڅ دغه نشته ځکه زه راغلی یم زما سړی بیمار دی دا ماشومان دي زه پر دې خدمت کوم. څو ماشومان دي؟ دا 3 دي که نه؟ 4 ماشومان دي یو ماشومه کور ده مدرسې ته تللی او چې هغې څومره عمر دی؟ د هغې 14 کاله عمر دی هغه مې ورکړې ده اوس هغې غواړي واده زما وس نشي ځان له کوټه جوړه کړم نو زه څنګه د هغې واده ورکړم زما وس نشي چې زه د دوی پلار له دارو وکړم بس تاسو ما سره دونه مهرباني وکړئ چې زما د کور حل تاسو ته معلوم دی. موږ درته چا وښودلو ښه کاپي وګرځېدی ښه کاپي وګرځېدو دا 3 هفته چې موږ راځو هلته هم درلو بس 3 هفته ده او ته خدمت کوې نو بچو له هم روړې او چې زه دلته تحصیل ته راځم کار کوم. کتونکو دوی سره ما واده کړی و چې کور ته به درځم خو کور ته چې لا نه وړو نو دوی راپسې دلته رالي. بچي پلار دی بیمار دی؟ او جی سکول ته چې ځي ځان سره څه وړی؟ نه جی ولې؟ پیسې نیسئ یو نه سو پیسې نه وي نو یو نسې نه جی هلته کې چې لاړ شي نور ماشومان خو خوراک کوي او جی ته ورته ګورې او جی خفه کېږي او جی. ستاسو نوم دی ګلالۍ؟ حلیمه. حلیمه سبق له ځي او ستا بچي؟ محمد. محمد ته چې سکول ته ځي ځان سره پیسې وړي جرسي د له چا اخیستې ده؟ دا راله روډ ده روډ ده روډ ده چې دوی سکول ته ځي نو څه ورکوې؟ او چې وي ورې نه ورکوم ورله چې دا ډېر نه نو دا 15 روپۍ خو دوی وړي خو چې نه نو څه وسله ورکړم بس دغه پراټه والا ورکړم چې وي بس چې د کور څه وس هغه والا کومه. نو ګراني ده په دې خدمت کې بیماري د بچو پالنه سبق او بیا کور خېټه بس خدای پاک راکوي خو لکه خبره دا ده چې زه وځم نو یو شی به راوړم چې زه نه یم ورته نو بس بیا ناست یو نو د الله کلو ته هم بس صبر دی نو څه به وکړو. تا ته موبایل نمبر یاد دی؟ نه جي تا ته یاد دی؟ زما نمبر او یاد دی. دا د ستا دی دوی نشته؟ دا زمونږ د دوی یو کور دی. څه نمبر دی؟ 0315 97 456 څنګه؟ 97 456 0315. کتونکو خو ایخ په نیغه ور سره رابطه کوي او په دې باندې زمونږ اکاونټ دی خو موږ سره رابطه کوي خو دا بچي وګورئ خپل بچي وګڼئ انتخابي مجبوره دي دا ستاسو ده؟ دا مې ماما لور ده. ښه د ماما لور دی ده ده راوستې ده خاوند دی بیمار دی د دې بچو پلار بیمار دی انتخابي مجبوره دي ستاسو د وړاندې دي 19 کاله شو چې کور والي بیمار 19 کاله شو دی څه بیمار دی؟ دی د دماغو بیمار دی بس کار روزګار هېڅ هم نه کوي بس داسې شي چې ځان هم وخي او بیا خلاصي له څوک راشي هغې هم وخي چې علاج وله کوم نو چې وي خو وکړم چې نه بس بیا موږ وخي ټکئ. نن 22مه ورځ ده چې مور یې وفات شوې ده او د هغې په باره کې مې زه ډېره زیاته خفه یم خو زه په دې وجه راووتم چې زما هېڅ درک نه لګي هېڅ درک نه لګي. ښه کتونکو په دغه شان برخو کې په دې لارو کوڅو کې موږ زنانه وینو اوس چاته دا پته نه لګي چې دا خیر ولې غواړي د دغې بچو دپاره د خاوند دپاره هر سړی چې کوم دی پیشور خیرمار نه وي ضرورتمند خو هم داسې وي نو دا هغه انتخابي قدم و چې ټولو ته چې کوم دی مجبوره زنانه نو لحاظه د دغې حالاتو نه بچ کول چې کوم دی دا ستاسو زموږ ذمهواري ده موږ تاسو ته وړاندې کړه ضرور یې مدد وکړئ ضرور یې مرسته وکړئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ.